بسم الله الرحمن الرحيم. فصل خبر إن وأخواته وهي أن وكأن ولكن وليت ولعل، فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسم إن وترفع الخبر ويسمى خبر إن. فخبر إن هو المسند بعد دخولها نحو إن زيد قائم. په دې فصل کې مصنف د مرفوعاتو پنځم قسم بیانوي تاسو ته، چا خبر د ان او د دې اخواتو ده. ان او د دې اخوات، د ان اخوات کوم دي؟ ان کأن لکن لیت لعل، ټول شپږ دي حروف مشبه بالفعل. ٹھیک ده کنه؟ په دې فصل کې مصنف تاسو ته ان و داغي اخوات بینوي چې ټول شپږ دي. سوره دي ان، کأن لکن لیت لعل، او دي حروف ته حروف مشبه بالفعل یي. دي حروف ته حروف مشبه بالفعل یي، او حروف مشبه بالفعل دا وکسر ته بني حروف مشبه بالفعل دی وجه تسمیه ساده حروف مشبه بالفعل ویلی. حروف مشبه بالفعل ته حروف مشبه بالفعل ځکه چې د فعل سره مشابهت د درې وجو نه ده. درې قسمه مشابهت د فعل سره ده. یو مشابهت دا ده درې قسمه مشابهت. څو قسمه مشابهت د فعل سره؟ د فعل سره درې قسمه مشابهت ده. ٹھیک ده کنه؟ صیغوي مشابهت، معنوي مشابهت او عملی مشابهت. څه شي؟ صيغه په اعتبار سره مشابهت، معنی په اعتبار سره مشابهت، عمل په اعتبار سره مشابهت. درې قسمه مشابهت ده. صیغوي مشابهت څه ده؟ چې لکه څرنګه فعل ثلاثي و رباعي وي، معنی اعتبار سے او صيغه اعتبار سے، عمل اعتبار سے. لکه څرنګه صيغوي مشابهت دادا چې لکه څرنګه فعل ثلاثي و رباعي وي، دا رنګ دا حروفم ثلاثي و رباعي دي. څه ثلاثي دي؟ وسه لکه ان و ان و لیت، دا ثلاثي دي. دي کې دوه حروف دي. ولکن کأن و لعل، دا څه دي؟ دا رباعي دي. پوه شو په خبره باندې؟ دویم مشابهت معنوي مشابهت ده. یا بل صيغوي بل مشابهت هم ده پدې کې. دویم صيغه کې دویم مشابهت لکه څرنګه ماضی مبني بر فتحه وي فعل، دا رنګ دا مبني بر فتحه دي. ان په اخر کې فتحه ده کنه؟ ان کأن لکن لیت لعل. پوه شو په خبره باندې؟ صيغوي دوه قسمه مشابهت مې ته بیان کړل. سوره صيغه په اعتبار سره دې مشابهت د فعل سره ده. لکه څرنګه فعل ثلاثي وي او رباعي وي، دا رنګه دا حروفم بعضی ثلاثي دي بعضی رباعي دي. ولکه څرنګه فعل مبني بر فتحه وي ماضي، دا رنګه دا حروفم مبني بر فتحه دي. پوه شو؟ معنوي مشابهت څه ده؟ معنوي مشابهت دا ده چې دا فعل دا حروف دا دی فعل په معنی کې دي. سب معنی کې دي، فعل په معنی کې دي. لکه ان و ان دا دی حققت په معنی کې دي. ان و ان حققت په معنی کې دي. وکأن دا اشبهه په معنی کې یا تشبهت په معنی کې دي. کأن دا دی تشبهت په معنی کې
یا دی اشبهو په معنی کې دي یا اشبهو سب معنی کې دي ان کنا ان وان دا دی حققت په معنی کې دي ان وان دی حققت په معنی کې دي وکأن دی تشبهت په معنی کې دي کأن سب معنی کې دا تشبهت په معنی کې دا یا اشبهو ولكن دا دی استدرکت په معنی باندې څه معنی باندې استدرکت لكن ولیتا دا تمنیت په معنی کې ده ولعل په معنی ترجیت ده پوښې په تمنيت درسلو یو مړلی ګلو کې پونه شو په دریم قسم مشبهات عملی مشابهت ده څه شي لکه څنګه فعل متعدی په دوه اسمونو باندې داخليږي عمل کې مشابهت ده څه ده فعل څه ده لکه څنګه فعل په دوه اسمونو داخليږي یو اسم طرف ورکوي د فاعلیت دی وجنا او بل ته نسب ورکوي دی مفعولیت دی وجنا دغه رنګي دا حروف دام په دوه اسمونو باندې داخليږي ٹھیک ده یو اسم طرف او بل ته نسب ورکوي پوه نه شوي ضرب زيد امرا ان زيدا قائم فعل په دوه اسمونو داخل شو کنه ضرب زید ته څه ورکړه رفع امر ته څه ورکړه نسب انم په دوه اسمونو داخل شو زید ته څه ورکړه نسب امر ته څه ورکړه رفع قائمون ته څه ورکړه رفع ورکړه پوه شو په دغه درس نشته کنه یار نو فعل کې رفع او نسب کنه او په دې کې څه دي عمل کې رفع او نسب دي اگر چې فرق وکښتا ٹھیک ده هغه والی سم طرف ورکی هغه څه دویم سم ته نسب ورکی او دا اول ته نسب ورکی دویم ته ورکی رفع ورکی صحیح شو کنه ها اوس د مخ کې وګورئ په دې تسمیه مزدا شولا اوس خبر ان واخواتها خبر دی ان او د دې اخواتو وهي ان اخواتكم کوم دي ان كأن لكن ليت لعل پنځه دا شو کنه وی ان ټول سره شو شپږ شو فهذه الحروف اوس فهذه الحروف عمل د تبینی چې عمل به څه کوي نو دا حروف دا په مبتدا او په خبر داخليږي په څه داخليږي مبتدا او خبر باندې داخليږي مبتدا ته څه ورکوي نسب ورکوي او دې ته څه اسم دې ان کأن په داخل وي او کأن په داخل وي نو اسم دې کأن او کأن په داخل وي نو اسم دې ان کچره ان په داخل وي نو اسم دې ان بشي او کأن په داخل وي اسم دې ان او کلکن په داخل وي نو اسم دې لکن چې کوم په داخل وي ټیک شو کنه پوښ او خبر ته رفع ورکوي او دې ته خبر دې ان ویل شي یا خبر دې ان ویل شي یا خبر دې لکن وغيرها ویل شي پوښ فهذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر فتنسب المبتدا ويسمى اسم ان وترفع الخبر ويسمى خبر ان ٹھیک شو نو فخبر ان هو المسند بعد دخولها اوس ته تعریف کوي په خبر اننا څه ته کوي تعریف دی ان و د غیر اخواتو کوي ته چې خبر دی ان دا مسند ده بعد دخولها بعد دی ان دی داخل دلونه څه شي ده خبر دې ان دا مسند مسند ده
بعد دی دخولها دی ان یا دی دی اخواتو داخل دلونه بعد. اوس په دې کې فاعل قیود دي څه دي پکې؟ خبر ان معرف ده هو المستد بعد دخول هذا څه ده؟ تعریف یا معرف ده. نو هر تعریف کې جنس او فصل دي کنه، نو په دې کې جنس او فصل دي. هو المسند دا جنس ده یا صرف المسند دا جنس ده. بعد دخولها دا فصل ده. المسند څه شی ده؟ جنس ده. بعد دخولها فصل ده. دین هغه ټول مسندات وتلو چې کومه باندې ان نه داخله، او ټول مسندات ته وتلو چې کومه باندې ان نه داخله. کزید قائمون دا قائمون مسند ته وتلو ویل په دې باندې ان نه داخله دي اخوات کې په څه داخله پوښي. او ټول مسندات ته وتلو چې په کومه باندې ان یا دي اخوات نه داخله پوښي په خبره باندې کپونه شوې. کانا زید قائما دام ته وته ویل ځکه په دې ان نه داخل کانا په داخل لا پوښه وزت سبینوی وحکمه هنا حکم بینوی چې وحکمه فی کونه مفردا وجمله ومعرفه او نکره كحكم خبر المبتدا. هو حکمه دی برات کې مصنف تاسو ته د ان او دغه د اخواتو د مسند حکم د تبینوي چې دا بسوي دا به د مبتدا د خبر پښونوي. ٹھیک ده کنه؟ دا به د مبتدا د خبر پښونوي سرنګي چې لکه سرنګي د مبتدا خبر مفرد رول الاصل خو جمله مرتله شو. سمرتله شو جمله مرتله شو. نو دا رنګي د ان د اخواتو خبر ان او د دې د اخواتو خبر دا به مفرد اصل څه دي چې مفرد راوړي، خو کچره جمله دی راوړه نو ټیک ده سم مسله پکې نشته. پوه شو کچره جمله دی راوړه ټیک ده نو خیر ده جایز ده، جمله راوړه به جایز ده. اصل خو څه ده؟ مفرد. ګوره مبتدا خبر کې اصل دا و چې مفرد راوړه ټیک ده کنه، خو جمله راوړم ته جایز وو. دغه رنګي ان او دغه د اخواتو په خبر کې اې کوم هم دا خبره ده چې اصل خدا ده چې مفرد راوړه، خو کچره جمله راوړه نو جمله راوړم چې شي جایز دی ورته شي. پوه شو یا لکه سرنګي د مبتدا خبر کې اصل دا و چې نکره به راوړي، خو که معرفه راوړه جایز و. دغه رنګي د ان او د دې د اخواتو په خبر کې اصل خدا ده چې نکره راوړل شي، خو کچره معرفه راوړل نو ټیک ده جایز ده. پوه شئ یا ګوره پرې پوه شو. اوس وحکمه فی کونه مفردا او جمله او معرفه او نکره كحكم خبر المبتدا فشان د خبر د مبتدا ده. ذهن ته وهم راغله، وهم دا چې تو خو وي چې دی حکم پشان د خبر د مبتدا د خبر پر د حکم پشان دا، نو آیا په دې کې به تقدیم د خبر په اسم باندې جایز وي کنه؟ د ان خبر به د ان په اسم باندې مخکې کول جایز وي کنه به جایز؟ ٹھیک ده کنه؟ نو دغه یو ذهن ته وهم ورتله موږ ګورو اوریدلی مونږ یو نه داسې دي چې هغوی یایي چې د ان او د دې د اخواتو خبر دې په اسم باندې مقدم کول جایز نه دي، خو په صورت کې چې کله خبر ظرفي نو بیا تقدیم جایز ده، چې کله خبر سوي ظرفي نو بیا تقدیم جایز ده. پوه شوې پې؟ نو بیا تو ویلې دا وی چې دی حکم پشان دی خبر دی مبتدا ده. نو مصنف جواب ورکوي چې لکه ګورئ لا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها، دا جایز نه ده. ښه پوه شئ؟ الا اذا كان ظرفا، خو که چېرې ظرف وي نو بیا جایز ده.
و ظرف ویل جایز ده ظرف ځکه جایز ده چې هغې کې توسع وي څه پوهېږي توسع وي پکې څه پکې وي ځکه چې دا ظرف کې څه وي لمجال توسع وي پکې پوه شوه لکه ولا يجوز تقديم اخبارها على اسمائها ندی جایز مقدم کول د دې خبر دې په اسم باندې الا اذا كان ظرفا خو کچره دا ظرف وي نحو ان في الدار زيدا نو به مقدم کولای شي به څه کولای شي مقدم کولای شي لمجال التوسع دی وسعت دی وجنا چې په ظروف کې څه ده وسعت دا ٹھیک ده کنه لمجال التوسع ضرب کې دی وسعت دی وجنا ضرب کې دی وسعت دی وجنا او دا ویلي دې خبر دې په اسم باندې ویلي نشي مقدم کېدلای ځکه چې ان او د دې اخوات د عمل د مشابهت د وجنه کوي څه وجنه کوي چې فعل سره مشابهت و څه سم و نو مشابهت د وجنه عمل کوي او کوم اسم چې د مشابهت د وجنه عمل کوي نو دا به عمل کوي په معمول کې په درې شرایطو سره په څو شرایطو سره په درې شرایطو سره درې شرایط کوم دي یو دا چې د کوم مشابهت د وجنه د عمل کوي هغه مشابهت به قائم وي کوم مشابهت د وجنه چې عمل کوي هغه مشابهت به څه وي قائم به وي دویم دا په کوم ترتیب سره د عمل ورکړی شوی دا ترتیب بم بوکی وي چې کوم ترتیب سره عمل ورکړی شوی دا هغه ترتیب بم باقی وي دریم نمبر عامل و د معمول په منځ کې به فصل نه وي عامل و د معمول په منځ کې به فصل نه وي سمته وي چې کوم عامل د مشابهت د وجنه عمل کوي کوم عامل د مشابهت د وجنه عمل کوي نو د دې پر درې شرایط دي که دغه شرایط موجود وي دغه عامل به عمل کوي که چیرې دغه شرایط موجود نه وي نو عامل به عمل نه کوي یو دا چې کوم مشابهت د وجنه عمل کوي هغه مشابهت به قائم وي دویم دا چې کوم ترتیب سره عمل کوي هغه ترتیب هم سوي ابم قائم وي او دریم دا چې په عامل او په معمول کې به فصل نه وي عامل او معمول کې به وي فصل بنوي پوه شو نو د دینه فرق ظاهر شو پس کې د مبتدا خبر او د ان او د دې اخوات په خبر کې فرق ظاهر شو کنه ٹھیک شو کنه ځکه د ان او د دې اخوات باندې خبر مقدم کول جایز دی ان او د دې اخوات په اسم باندې خبر مقدم کول جایز نه دی ٹھیک شو کنه او د مبتدا خبر باندې مبتدا باندې خبر مقدم کول کله جایز او کله واجب وي کله جایز او کله واجب وي کچري مبتدا معرفه وي نو تقدیم د خبر جایز ده او کنه کړوي واجب ده پوه شو په فرق باندې بس ته